د تنګي تحصیل پولیسو داوا کړې ده چې د یو ماشوم په جنسي تیرو کې 15 ککړتانان نیول شوي دي او هغوی عدالت ته وړاندې کړي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې خوشه لس ورځې وړاندې د یو 14 کلن ماشوم پلار پولیسو ته شکایت وکړو چې د هغه په زوی 15 کسانو په مجموعي توګه جنسي تیری کړې ده. د سروستو چې پولیسو د جنسي تیرو مقدمه درج کړې ده. د تنګي تحصیل د پولیسو مشر ډي اس پي بشیر احمد یوسفزی وایي چې ملزمان یې په 40 غنټو کې دننه نیولې دي او هغه عدالت ته وړاندې کړي دي. دا داسې وایي چې بل ورځ مونږ ته یو ریپورت وشو، یو 14 کالو یو هلک دی او وایي چې یاره زه په مدرسه کې سبق وایم. زه د مدرسې نه را روان وم، هغه دوکان وخوړو چې دغه دوکان ته ورسېم نو د 15 ملزمان دوی دا دغلته ولاړو. هغه ماشوم دی ځان سره روان کړی دی، هلته یو بیټک دی، هلته بوتلې دی، ملزمانو کې د یو ملزم بیټک دی، هلته بوتلې دی، هلته چې کوم دی 15 هغه سره به فعلی کړی دی. هغه پلار ته الویلې دی په کور کې، پلار راوستو تاڼې کې مونږ دغه نه ریپورت واغېست. دغه میډیکل کو په میډیکل کې چې کوم دی نو د دې خبرې تصدیق وشو چې واقعي د سره چې کوم دی نو بدفعلی شوې ده. دې کې مونږه مقدمه رجسټرډ کا او بیا چونکې دا قسم واقعیات چې کوم دی نو دا په معاشره ډېر غلط اثر غورځي نو زموږ ډي پی او صاحب باقاعده په دې کې چې کوم دی نوټس واغېستو. هغه وایي چې بھئی دا ملزمان فیل فور گرفتاری د دې پکار ده. زما په سربراهي کې د دې ملزمانو د گرفتاری لپاره ټیم تشکیل شو او الحمدلله 100 غنټو کې دننه په دې کې چې کم ککړ ملزمانو 15 وړ الحمدلله گرفتار شو. ښاغلی بشیر احمد یوسفزی وایي چې باید مور پلار د خپل ماشومانو خصوصي نظر وساتي او هغوی د یوازې چرخوم پرې نه ښودلی شي، ولې چې دغه موقع نه ځینې تنان ګټه پورته کوي او د ماشومانو ژوند بربادوي. زه خو د ټولو نه پیله دی چې کوم واړه ماشومان دي د دې مور پلار ته دا خواست کوم چې وایي تاسو مهرباني وکړئ خپل چې کوم ستاسو واړه ماشومان دي دا د کور نه یوازې بار مه پرېږدئ. یوه دویم چې کوم دا لوی کسان دي نو زه دې مور پلار ته دا خواست کوم چې تاسو لږه مهرباني کوئ د خپل بچي لږ وګورئ، د خپلو بچو نه لږ تپوس وکړئ. نن سبا وړوکی ماشوم به یو ټچ موبایل به وسره او هغه به لګیا وي د دنیا جهان غندونه به په هغې باندې ګوري، د دنیا جهان غندون نه به د هغه موبایل ډک وي. ایون ما تاسو ته وایي دومره پورې شته چې مور پلار ته دا پته ني چې زما د زوی سره دا موبایل دی. هغوی دومره د زوی نه دا تپوس نه کوي چې تا سره دا موبایل د کوم ځای نه راغلی نه د هغه دا موبایل ګوري. د والدینو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ په خپلو بچو باندې نظر ساتئ. دا ماشومان تاسو ګورئ په لاره کې د ماسوتن کیوزه څوک په پټو په غاړه باندې ناستي، څوک د لختو په غاړه باندې ناستي، څوک یو ځای کې ناستي، څوک بل ځای کې ناستي، په دې موبایل باندې لګیا وي. د دې والدین په کور هغوی سره دا غم ني چې وایي دا ماسوتن دی یا دا ماښام دی زما دا زوی چاته دی او نه ترې دا تپوس کوي چې وایي ته په کوم ځای کې وي. نو زه والدینو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ په خپلو بچو باندې نظر ساتئ، د دوی نه تپوس کوئ چې دوی باندې د والدینو نظر وي، دوی نه دا تپوس کېږي، د دوی دا موبایل چې کېږي. نو زه امید لرم انشاءالله چې داسې قسم کوم واقعیت دې باندې به کابو راشي. د ساحل د شمیرو تر مخه په 2022 کال کې د ماشومانو د ځورنې د پیښو شمیرې ښایي چې ورځپاڼو کې ټولټال 4253 پیښې ضبط شوي دي. دا قضیې د اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او ګلګت بلتستان کې ریپورټ شوي. د ذکر وړ ده چې په دغه ورځ په منډلي کې خو دغه شان د جنسي تیرې پیښه رامنځته شوې وه. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د تنګي